ډیرو محترم مسلمانانو، نن د جمعې د ورځې یو خاص 2 رکعته نفل لمونځ دی چې دې نفل لمونځ کې الله تعالی ډیر طاقت ږدلی. ګوره لمونځ یو داسې عبادت دی محترمو چې دا د الله تعالی نه براه راست د غوښتلو ذریعه ده. براه راست نو دا 2 رکعته نفل لمونځ هم براه راست د رب العالمین نه د غوښتلو یو بهترینه ذریعه ده چې په دې ذریعه باندې او په دې 2 رکعتو نفلو باندې به الله جل شانه ستاسو هر رنګې حاجت تر سره کې. محترم مسلمانانو، هر رنګې پریشانی به الله تعالی ستاسو ختمه کړي. د زړه مرادونه او د زړه جایز خواهشات په رب العالمین ستاسو پوره کړي. محترمو، ګوره دا نفل چې دا یو خاص قسم نفل دی. لکه تاسو عام طور سره نفلونه کوئ، تاسو به ډیر کړي وي، الله د نور هم توفیق درکړي. خو لیکن دا 2 رکعته نفل چې چا په دې طریقې سره وکړل، کومه طریقه چې راته زه ښیم، تاسو انشاءالله په خپل زندګۍ کې تبدیلي ووینئ. په خپل زندګۍ کې محترمو هغه وګورئ، یعنی د حاجتونو پوره کېدل وګورئ. نو راځئ دا نفل را سره واورئ او په دې طریقه یې وکړئ انشاءالله چې الله تعالی مو سره حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترم او قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، الله تعالی دې ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي، تمام مسلې دې الله تعالی ستاسو ختم کړي. الله تعالی دې ستاسو حامی او ناصر مددګار شي. محترم مسلمانانو، نن د جمعې بهترینه ورځ ده چې په ورځو کې دا بهترینه ورځ ده. محترمو، نو په دې ورځ باندې الله تعالی خاص ګړی هغه برابري کړي دي چې په دای خاصو وختونو کې انسان د الله تعالی نه څه وغواړي، الله تعالی د انسان حاجت پوره کوي. فورا د دعا د قبلېدو هغه وختونه هم تاسو ته ښیم محترمو، او دا نفل چې دی دا هم زه تاسو ته ښیم. نو دغې کم چې د دعا د قبلېدو وختونه دي او د حاجاتو، نو هغه وخت کې دا 2 رکعته نفل هم په دې طریقې سره وکئ. انشاءالله تاسو به خوشحاله یې، ستاسو مرادونه او حاجتونه به الله تعالی پوره کړي. محترمو، بل اله زما او ستاسو نشته دی ما سوا د یو الله جل شانه نه چې هغه به زما او ستاسو حاجتونه پوره کوي. ډیر داسې خلک وي چې ډیرې وظیفې کړې وي، حاجتونه یې نه پوره کېږي. محترمو، نو د هغې په وجه باندې دا ناامیده شي دا خلک. لکه انسان دی که نه، شیطان سره دی، دی وظیفې کوي، دی دعاګانې غواړي، نو ده ته په زړه کې دا وسوسې ور واچولی شي چې مړه ستا الله ستا حاجت نه پوره کوي. دا د الله نه ناامیدي شان پیدا شي. محترمو، او بیا دی وظیفې هم پرېږدي، یا داسې وي چې یو وظیفه شروع کړي، بله شروع کړي، په نیمه کې هغه هم پرېږدي، په نیمه کې بله هم پرېږدي. نو د انسان ناامیدي سره د الله تعالی نه رابطه کټ شي. محترمو، نو لمونځ یو داسې رابطه ده د الله تعالی سره. محترمو، لکه څنګه چې سړی په بار ملک کې وي او دی په موبایل باندې هغه غونډ احوال د هغه ګوري، هغه د مدد کوي. محترمو، دا خو د مخلوقاتو خبرې دي. رب براه راست یو انسان الله تعالی ته په لمونځ باندې ودرېږي، دی د 100% دا یقین کوي چې بس الله تعالی ما ته متوجه دی. الله جل شانه په قدمونو کې څنګه چې د الله شان دی، ما خپل سر ږدلی دی. او د الله تعالی ګوره، الله تعالی په خپله فرمایي چې انسان په ټولو څیزونو کې ما ته د ټولو نه زیات نږدېکت وخت چې دی هغه سجده ده. نو چې الله تعالی ته د ټولو نه خوښ څیز سجده ده او د نږدېکت سبب سجده ده، نو محترمو بیا په دې سجدو باندې الله تعالی نه ولې امداد نه غواړو؟ الله جل شانه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو شپه کې هغه دغه سفر پې کړی، د جنتونو سفر پې کړی. محترم مسلمانانو، او بیا وله په تحفه کې یو څیز ورکړی چې هغه لمونځ دی، او د سورت بقرې اخري آیات دی. محترم مسلمانانو، نو چې یو الله تعالی یعنی زمونږ رب چې زمونږ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په تحفه کې یو څیز ورکړي، چې رب یو خپل بنده له په تحفه کې څیز ورکړي. محترمو، نو دا زما او ستا دپاره هم تحفه ده، د دې امت دپاره هم تحفه ده. لهذا محترمو، په مانځه سره د الله تعالی نه مدد غواړئ. په مانځه کې ډیر زیات برکات دي، او د انسان د ژوند تبدیلیدو اهم راز په لمونځ کې پروت دی. محترمو، نن زمونږ لمونځونه سم نه دي،
زمونږ مونځونه کو سم محترمو نو صحابه کرامو ته پې الله جل شانه سورلی ژوندې کولې، هغوی ته پې الله جل شانه بارانونه کول، هغوی کره چې مالګه ختمه شوه هم بیا د الله تعالی نه همانځه سره غوښته. او جناب محمد رسول الله فرمایي چې تاسو د سپلی تسمه وشلیږي نو دا هم د الله تعالی نه غواړئ په مانځه سره، داسې ترې غواړئ محترمو. نن موږ مخلوق ته په انتظار باندې اخو ځان له چې ورته لاس ونیسي تندی ترې وکړي یا به راته شا راوګرځئ یا به راته وایي معاف وکړه محترمو. رب نه ولې نه غواړو چې د رب در غټ دی، رب نه ولې نه غواړو چې هغه به ورکړېدو باندې ستړی کېږي نه، رب نه ولې نه غواړو چې تمام انسانیت له ورکړي او د هغه په خزانو کې کمی نه راځي. به هر حال وظیفې سیټ ته ځو محترمو. د جمعې ورځ ده، بهترینه 2 ټایمونه درته ښیم چې دا ګوره مس نه کوئ چېرته کې، زنانه هم نارینه هم. 2 وختونه دا د محترمو مسلمانانو کله چې اذانونه د جمعې شروع شي دې وخت نه واله تر د محترم مسلمانانو تر د جمعې د مونځ ختمېدو پورې دا ډیره اهمه ګړۍ ده، دا ډیره د قبولیت ټیم دی محترمو. دې ټایمونو کې موږ تاسو د دنیا تمام په تمامه کارونه پرېږدو الله تعالی ته متوجه شو. دویم وخت چې د حدیث مبارکو کې ذکر دی مفهوم یې داسې دی د مازدیګر مونځ نه واله تر د ماښام مونځه پورې دا هم ډیر بهترین او قیمتي وخت دی محترمو، چې دا هم په لهو لعب کې تیر نشي او دا هم رانه ضایع نشي. نو دې 2 وختونو کې په محترمو تاسو دا 2 رکعاته نفل هم کوئ. صحیح شوه. لومبني نفل چې دی څنګه د جمعې مونځو شي فورا سنتو نه مخکې 2 رکعاته نفل وکړو، خو داسې نفل وکړو چې په هغه یو اوږد نفل وي، مطلب 15 له 20 منټه په دې نفلو کې ولګو، په سجده کې ولګو، په رکوع کې ولګو، په قاعده کې ولګو او زړه او دماغ فورا الله تعالی ته متوجي چې ربه تا ته ولاړ یم، ستا غریب بنده یم، ربه ستا حاجتمند بنده یم، ستا ضرورتمند بنده یم، الله دې ضرورت نه بغیر ګزاره نه کېږي، دا پریشاني مې چې ختمه شوي نی چین سکون راته نه میلاویږي، ربه ته زما په دې حاجت او په دې مشکل باندې ته قادر مطلق ذات فوه ذات الله دا پوره کې به الله زه به هغې پورې تا نه غواړم څو پورې دا پوره کړی نه الله. نو چې مسلمانانو څونه غټ حاجت دومره غټې جړاګانې پکار دي، څونه غټ حاجت دومره ډېر د الله تعالی نه غوښتل پکار وي. دغې وخت کې به دا حاجت 2 رکعات او بیا به الله تعالی ته وجاړئ او به جاړئ، داسې به وجاړئ لکه ماشوم چې د خپل د بیبۍ نه او د خپل داجي نه پیسې او څه غواړي او هغه پورې جاړي تر څو پورې چې ورته بیبۍ او داجي څه ورکړي ني، نو رب ته هم هغې پورې جاړو څو پورې راکړي ني. یو د مازدیګر مونځ نه مخکې به 2 رکعاته نفل وکړو، بیا به د مازدیګر مونځ وکړو، د هغې نه واله د مازدیګر مونځ نه واله تر ماښامه پورې به جړاګانې او خپل ذکر اسکار او خپل تلاوت او څه چې درځي هغه وایي او رب نه غواړئ. الله پاسمه نه هغې پورې څو پورې دا مسله نه یي حل کړي محترمو. مو خو ګوره مونږ صحیح طریقې سره نه کوو محترمو مسلمانانو، خفه کېږئ ما الله جل شانه ډېر شفیق دی، ډېر محبت کوونکی رب دی، یقین په الله وکئ، ډېر زیات بهترین الله جل شانه دی، لیکن ما تا ته د غوښتلو طریقه نه راځي. الله جل شانه دې زما او ستاسو مسالې ختمې کړي، ما ته هم دعاګانې کوي، زه تاسو ته کوم. رب العالمین دې ستاسو دې نفلو سره تمام حاجتونه پوره کړي او مسائل دې الله تعالی ستاسو ختم کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة.